الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو در رد الالحاد در سوره روان دي. د ملحدینو سره اصول او ضوابط بیانېږي چې د ملحدینو سره کله تاسو بحث مباحثه کوئ نو د هغې به کوم اصول وي. څلور اصول موږ ذکر کړي د مولوي صاحبانو. اول اصل پکې څه شی مولوي صاحبانو تاسو هم راسره ووایئ. اول اصل چې و هغه ذریعه د علم و. څه شی و مولوي صاحبانو؟ ذریعه د علم و. په علم کې بیا دې کې حواس خمسه عقلي استدلالات او خبره صادق پکې شامل مولوي صاحبانو. دویم اصل پکې څه شی مولوي صاحبانو؟ ووایئ راسره. شاباسي مولوي صاحبانو. دویم اصل دا و چې تاسو د دعوی د ثبوت معیار بسوي. مولوي صاحبانو د دعوی د ثبوت معیار بسوي. انسان چې کومه دعوه کوي د هغې دپاره د ثبوت معیار بسوي. هغه موږ ویلو چې عموما دوه معیار وي مولوي صاحبانو. اول دا چې دعوه عقلا ممکن وي چې خلاف عقل نه وي مولوي صاحبانو پوه شولې. او دویم دا چې د هغه په ثبوت کې صحیح نقلی خبر موجود وي. مولوي صاحبانو بیا موږ ویلو چې د دعوی د ثبوت معیار باندې مکمل وضاحت شوی. دغه شانته کې مولوي صاحبانو دغه شانته کې د الحاد درې مسل څه شو؟ درې مسل دوی مسل چې و مولوي صاحبانو دوی مسل چې و دا به درې مسل شي. یو خلاف عقل وي بل ماورای عقل. په ده باندې به تاسو ته عبور حاصل وي چې ماورای عقل څه ته وایي خلاف عقل څه ته وایي. مولوي صاحبانو څلورم مسل چې و عدم د مشاهده عدم د وجود دلیل نه دی. مطلب یو سیز نه لیدل په دې خبره دلیل نه دی چې دا سیز به موجود نه وي. نن راځو موږ خپل سبق ته چې هغه پنځم نمبر دی، پنځم اصل دی. د مدعی نه د دلیل مطالبه کولی شي خو د نظیر مطالبه ته کول صحیح نه دي. ملحدین چې کلم راځي تاسو نه به د نظیر مطالبه کوي. ما ته وښیه حضرت موسی علیه السلام د همسانه څه جوړ شوی مار جوړ شوی اژدها ما ته وښیوه. د سیده که نه ده عیسی علیه السلام دا اعتراضات مشهور اعتراضات دي تاسو ته به راځي. د عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کول موږ ته یو مړی را ژوندی کوي. نو داسې تاسو ته به دا څه شی دی مولوي صاحبانو؟ دا نظیر دی. نظیر موږ ولې نشو ښودلی؟ پرون موږ ویلي وو مولوي صاحبانو نظیر موږ ولې نشو ښودلی؟ شاباسې موږ په تجربه کې نه دی راوستی ځکه نه دی زموږ مخکې کله نه دي شوي ځکه موږ نشو ښودلی تجربه کې نه دی راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. مدعین دلیل مطالبه کولی شي خو د نظیر مطالبه کول صحیح نه دي. دوه څیزونه دي. د یو دعوه د ثبوت لپاره دلیل پیش کول وضاحت وشو چې دعوه عقلا ممکن وي او رښتینې نقلي خبره. مولوي صاحبانو دوه خبرې دي. یو چې د دعوې د ثبوت لپاره بس څه کېږي دلیل به پیش کولی شي خو کومه دلیل کومه دعوه چې هغه عقلا ممکن وي. داسې به نه کېږي چې هلکه د عادت پنځم دی او څلورم دی هلته ورځ هم د شپږ ده باران هم ورېږي او نه هم ورېږي. داسې دا خلاف عقل دعوه ده نه. داسې دعوه به وي چې هغه عقلا ممکن وي او هغه دپاره به تاسو څه وي که تاسو حواس سره ثابت شو عقلي استدلالاتو سره ثابت شو که رښتونې نقلي خبر سره ثابت شو نه به بیا مني. یو وی د نظیر مطالبه کول د دې بشان ماته په دنیا کې وخایا. مثلا د موسی علیه السلام د همسا نما جوړ شو دا یو دعوه د دې لپاره عقلي مولوي صاحبانو دا زمونږ دعوه ده که نه چې د موسی علیه السلام قرآن کریم کې ذکر دی چې د هغه دغه نه څه شی شو همسا نه څه جوړ شو مار. اوس دا یوه دعوه موږ کړې ده د ده په باره کې به موږ څه شی نقلي رښتینی خبر پکار دی او دواړه موجود موږ سره دواړه موجود دي مولوي صاحبانو. ګوره مولوي صاحبانو عقلي به په دې نقلي خو د قرآن موجود دی عقلي به څه شی شي عقلی بس شي. عقلی دا چې الله رب العزت بغیر د ماده نه یو لرګی پیدا کولی شي نو د لرګي نه مار نشي جوړولی. مولوي صاحبانو نشي کولی. ولې نشي کولی؟ نو که اوس څوک ووایي چې داسې کله شوي ده چې د حمزه نه ما جوړ شوی وي موږ ته یې وښایه دا د نظیر مطالبه صحیح نه ده. عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا شوی دی. اوس که څوک مطالبه وکړي زه به هغه وخت منم چې ما ته یې وښایي څنګه چې پیدا کېږي چې څنګه پیدا کېږي. نو دا د نظیر مطالبه ده. تاسو ته به ما ته وښایه نو ته به پوه شي چې دا اوس دې وخت کې ما نه نظیر غواړي نو دې وخت کې ته به ورته ووایې ضروره د دلیل په میدان د ثبوت په میدان کې څه چلیږي دلیل چلیږي نظیر نه چلیږي. ملحدین د نظیر مطالبه کوي دلیل مطالبه نه کوي او نه دلیل پیژني. د ثبوت په میدان کې څه دلیل پیش کولی شي. په چا چې د قتل دعوه دلته موږ مثال ذکر کړی په چا چې د قتل دعوه وي نو جج او قاضي دا مطالبه کوي چې ګواه پیش کا. اوس که دا وایي چې نظیر وښایه څنګه د قتل کړی نو نظیر خو به داسې چې دا سړی به بیا بل قتل کوي چې داسې مې قتل کړی دی. احمقانه مطالبه ده مولوي صاحبانو. لکه هغه د سلو قصابانو په منځ کې غوا مرداره وه دې کې هم داسې ویل کېږي موږ نه چې هغه یو ته ویل چې لکه پاسېږه ته
الله لکه بلبل ته ونه پکې لیونه غونته کې را پاسې خلک داسې میرمنغي خلک داسې میرمنغي خلک داسې هغه وای ولا مردار کړه نو داسې یو سړی را پاسې کېږي څنګه دی وجلې دی نذیر مولوي صاحبانو نذیر څنګه دی نذیر ما ته خو نو دا پاسې کې بل نه بډه زو پاسې نه دا غلطه خبر ده گواهان پیش کا دوا گواهان براشي به زموږ مخ کې منګل دل چې سړی دا سړی قتل کړی دی نو دله بس کېږي په دغه به دا جرم ثابتېږي مولوي صاحبانو د نذیر مطالبه صحیح نه ده پوه شوي که نه شوي شپږم اصل مولوي صاحبانو تاسو ته به د شریعت کامل فهم به درته حاصل وي مولوي صاحبانو په شریعت باندې به کامل عبور ته لري عبارت وسلم مثلا الله جل شانه قرآن کریم کې فرمایي د هر زیرو رزق په ما لازم دی شابه لکه زر ده څو د لوګي نه مړ شي نو دوی اعتراض کوي چې دا خو د لوګي نه مړ شو نو ځکه د رزق د الله جل شانه په ذمه دی موږ ورته وایو اول خو ذمہواری وپېژنه رزق د الله جل شانه په ذمه دی د دې مطلب دا نه دی چې الله جل شانه هر یو انسان ته په لاس کې ورکوي مولوي صاحبانو دوی دا اعتراض کوي چې بھائی تاسو ته اکثر اعتراضات داسې راځي چې دوی د شریعت د فهم نه خبر نه وي وګورو یاره الله موږ له جنت نه راکړي د افریقا خلکو له یو کپ ډوډۍ ورکړي هغه د ولګي مړ شو ته ورته وایي چې د رزق د رسولو څه مطلب دی وفي السماء رزقكم وما توعدون د دې څه مطلب دی الله رب العزت د انسان چې رزق له څومره سيزونو ضرورت دی الله رب العزت له پس په دې کائنات کې پیدا کړی دی 322 ساينسي پیمانه الله رب العزت په دې کائنات کې پیدا کړی دا کې ټول شریک دي هر یو انسان ګوره دا اکسیجن هوا د مالدار او غریب او شانتي فایده رسیږي کنه رسیږي دا الله د کائنات د دې وبونه هر یو غریب او مالدار ته رسیږي کنه رسیږي د شپې او د ورځ د یخ او د موسم د ګرمۍ ګوره دا چې څومره انسان تعالی رب العزت په کائنات کې د رزق څومره ضرورتونه دا پیدا کړی دي البته دا تقسیم د انسانانو په لاس کې دی د بعضی سيزونو الله رب العزت خلک چې د بعضی سيزونو تقسیم هم د الله په لاس کې دی لکه اوس د هوا اکسیجن کنه و دام د دې مالدارو په لاس کې والله چې غریبانان به د ساده د سادهنګې د وجې په وجې لوي دا شانته کې د رزق تقسیم الله د انسانانو په لاس کې ورکړي نو د غلط تقسیم د وجې نه سکیږي دا عبارت وایي د رزق مطلب دی چې څومره زیرو سيزونه دي هغه ته د رزق د لپاره چې د څومره سيزونو ضرورت دی هغه لږ شنو په دې ځمکه کې پیدا کړی دی او تقسیم د انسانانو په لاس کې ورکړی دی او د تقسیم طریقې هم خودلې ده شاباش دا چې تقسیموي اوس کسو د ولوګي نمبرې د لږ شنو داوا غلط نه ده ثابت د الله رب العزت داوا غلط نه ده ثابت الله تعالی هو په دنیا کې رزق پیدا کړی دی لیکن انسانانو په تقسیم کې غلطي وکړه چې داغه په وجه باندې انسان د خپل رزق نه محروم شو بعض انسان د معاشره د وجنه د خپل رزق نه محروميږي سرمایه‌دارانه نظام د مولوي صاحبانو په ټوله دنیا باندې پويږي کنه پويږي په دې وجه سود د سود په نظام کې غریب ورځ په ورځ غریب کیږي مالدار ورځ په وستل ته چې دا کم خلک د خپل رزق نه محروم دي د سرمایه‌دارانه نظام د بنیاد نه اسلام وضاحت کړی چې تاسو زکات ورکړئ عشر ورکړئ سوکي کله چې تاسو عشر او زکات ورکړئ په دنیا کې به یو غریب هم نه پاتې کیږي مثلا د ملحدین د قران کریم بیا د اوس دا بل یو بیا د بیو کی ویرا الله رب العزت کا موجود به موږ نه تپوسو کې مخکې به دوی ګور قران کریم به دا کې سوزولو اوس خپل تا یو پادریو په یورپ کې هغه به هغه مسلمانانو په موقع باندې ووالو په چړو باندې ووالو اوس هغه بس ځړه نه کوي چې راشي قران به د بیو کې ولای مسلمانان تم الحمدلله چې هر ځکه مسلمان وي هغه مسلمان وي به حلالي وي د خپل قران تپوس بکول شي نو دوی به دا قران به اوس ودول وي ک الله وي موږ نه تپوسو کی نو موږ ورته د جزاء او د سزا د شریعت نه خبر نه اساسي د جزاء او د سزا د لپاره خو الله ورځ مقرر کړی دی چې الله وي بیا به برابر به کما سیاب من نار د اور کپڑے بدل لوه غوندم چې سزا او جزاء او سزا د قیامت کې ملاوي کې دنیا کې مولوي صاحبانو پوه شوي کنه چې څه کوي خپل خوخه د سزا نه در کوي بعض وخت د عبرت د بار سزا ور کوي لیکن عموما دلته امتحان دی مثال وتور په امتحان کې یو کس پرچی کې هر څه ولي کې څوک ورته هیڅ نه وایي خو نتیجه بیا څه پر راځي مولوي صاحبانو داوا نه ده چې دنیا کې به جزاء او سزا ور کوو نو څومره چې د شریعت احکام او داوا ده په دې کې ځان په کول پکار دي نو اول به موږ د شریعت داوا باندې ځان په مولوي صاحبانو د شریعت په داوا به ته پوهه لکه د امتحان په حال کې چې څوک سم لګي څوک لسنه وای که غزل لګي هو نتیجه به سر راځي صفر به راځي مولوي صاحبانو شریعت دانه دی ویل چې دلته به تاسو سم ملاويږي جزاء او سزا به درته ملاويږي د الحاد و مسل د الحاد او اصول او ضوابط د ملحدینو د اعتراض نو ورسته چې کوم فلسفه هغه په جنت مولوي صاحبانو ولته ودرګه مولوي صاحبانو دوی چې کومه فلسفه وي د کومه فلسفي په بنیاد چې اعتراض کوي تاسو باغه فلسفه پیژنئ الحمدلله تاسو مغربي فکر او فلسفه او پیژندل تاسو د هیومنزم دولت شاخونه او پیژندل سیکولرزم لیبرالزم سوشلیزم کمونیزم ماډرنیزم پوسټ ماډرنیزم مولوي صاحبانو داسې نور چې څومره فلسفي په هغه عقلیت پرستی رشنالیزم مولوي صاحبانو دا فلسفي پیژندل تاسو لا پکار دي
د دې چې کله اعتراض وکړي نو تاسو ته پته چې بھائی دا د دې فلسفې په بنیاد باندې اعتراض کوي نو تاسو چې کله هغه فلسفه معلومه وي نو طالب جواب کول آسان وي عبارت وایي دیو چې کله اعتراض وکړي ته به ګوري چې د کومې فلسفې په بنیاد باندې اعتراض کوي مثلا ملحد وایي په اسلام کې د پابندیانې ولې دي حالانکه انسان خو آزاد کېدل پکار دي د ماډرنیزم دا د ماډرنیزم د فلسفې د مساوات په بنیاد خبره وکوي شابه د اسلام د مساوات داوا نه کړي اسلام خو داوا کړی دا چې هر مخلوق سره د انسان معامله کوي د خځې چې څومره حق جوړیږي هغه ورته ورکړي د ماشوم چې حق جوړیږي هغه ورته ورکړي د هر چا حق معلوم دي ته ودرېږه مټ مولوي صاحبانو موږ وایو اسلام دا داوا نه کړي چې مساوات کوي اسلام د انصاف خبره کوي څه کوي انصاف او دا خم دی د چا چې څونه حق جوړیږي دونه ول ورکه که مساوات شي دا ډېر غټه مسله جوړ شي معاشري نظام په ټول ګډوډ شي خزه په پتا باندې حکم د خځې عقل ساينس هم چې دا کم دی نو کله چې داسې یو کم عقل مخلوق پتا باندې حکمران راشي نو استاد لپاره به استفادې کارونه نه کوي چې کوم اعتراض کوي د هغه نه وروسته هغه په ځواب معلوموي چې د دین وروسته کوم وظیفه ده هغه په خپل خبره ورغه ملحد په خپل خبره نه کوي مولوي صاحبانو چې د کوم فلسفې نه متاثر د هغه اعتراض دا بعض خلک دار سره متاثر تاسو چې کله مخکې لاړ شي تاسو ته دا مخې تراشي ته به سوچو کې بعضې به د سنم بعضې به د مساواتو نه بعضې به د ترقۍ نه بعضې به د مختلفو د دې فلسفو نه به متاثر د لیبرلیزم نه به متاثر یا ازادي پکار ده تاسو ته قدامت پسند است تنگ نظر یاسته او دا د زمونه په درمانه کې تاسو پته لګي چې دا د فلسفې په بنیاد خبره کوي ته دی وای څنګه چې سړی ته طلاق حق حاصل لري داسې خځې ته ولې نه دی حاصل موږ ورته وای اول په دې خبره وکړه چې د خځې او سړي په منځ کې د مساوات د اصول د کوم ځای نه راغستې دي چې د خځې او سړي په هر شي کې د مساوات وي نو آیا دا خو اصول دي چې سړی ور دلته په تاسو سوال وکړي چې بای دا څه اصول دي چې هر د خځې او د سړي لپاره خبره کې د مساوات وي چې مساوات دي نو د خځې ډانچې ته وګورو د سړي جسم ته وګوره د سره دې سره مساوات راتللی نشي په عقلي خبر ور سره دا غي سره به هغه معاملې کې کوم چې د هغه د ذهني او جسماني اندازې سره صحیح وي او کنه خځې چې څه په دې سړی نه کمزور دي اوس که د مساوات خبره شي څنګه چې سړی مزدوري کوي داسې به خځه هم مزدوري کوي اسلام دنیا د کار نظام چې مشقت والا دی سړی په ذمہ چول جسم مضبوط دی او خځې ته یې اساني ذمہ اسانه ذمہواری ورکړي دا د هغه د کور نظام د بعض وخت کې مساوات ظلم ګرځي مرچبانو بعض وخت کې سکیږي ور مساوات ظلم ګرځيږي د خځو سره ظلم کوي دوی لپاره یورپ کې داسې خاوندان نه ملاويږي لکه د مسلمانانو غوندګي آیو کارګزاري تاسو ته بیان کړی مو کنه یو کس واده کړو انګريز سره او به چاغه کار تنتل نو نور مرګرو اجنکو سهلینو ته تپوس کړو چې ته ولې نه راځي دفتر ته زما خاون اوس غټي او زی خرم وا نور جنکو ته ولې منګلم داسې خاوندانو ګوره الحمدلله وای چې دي دوی خاوندانو پسې ګرځي زمونږه دا چې کوم کور کې خزي کې نولې دا د یورپ دا پرکټیان نه پاسيږي زمون خويندې مندې بار رو باسي په مختلفو بانو باندې دوی ته دادا کوي نو مولوي صاحبانو مساوات ظلم ګرځیدل دي او هغه کې مساوات نشته دي داسې د نوم خبرې دي چې مساوات دا وای وګوره کنه صدر څنګه ژوند لري عوام خلک څنګه ژوند لري مولوي صاحبانو هغه کې ته ورشه هغه ژوند وګوره چې د زناورو نم لاندې ژوند لري مساوات پکې د سره شته نه نو یو منټ صبر وکړه نو دا وم اصل چې مولوي صاحبانو څه شوا تاسو بس کوي د مغربي فکر او فلسفه به تاسو پیژنې د اعتراض نه روسته به تاسو پیژنې چې دا کومه فلسفه په بنیاد باندې اعتراض کوي ته مثلا چې د مولوي صاحبانو د جزوي خبرو په ځای بور سره په کلیاتو باندې بحث کوي مولوي صاحبانو به تاسو څه کوي په یو وړه خبره کې ومراګیره یا په فروعي مسایلو کې ومراګیره نو تاسو بور سره په کلیاتو بحث کوئ زم دا اصله هم دی ډیر هم دی د مولوي صاحب په دې کلیاتو باندې ورسره خبره کوي مثال دی وای نعوذ بالله خدای جل جلاله ظالم دی چې بندگان جهنم کې اچوي دا د کفر بنیاد د دې چې نقل کفر نه باشد دې په ځای موږ به دې خبره باز کوو چې اول په تصور د خدای جل جلاله باندې خبره کوو زموږ په نيت د خدای جل جلاله د تصور څخه صفات دي یو صفات یې حکیم دی حکمت والا دی د الله جل شانه په سر د حکمت نه خالی نه ده نو په دې کې به هم څه حکمت وی دویم چې اعتراض وکړي چې د نبی سلام په خبره باندې موږ مولوي صاحبانو دوی وی کنه الله رب العزت ظلم قبل زم دا اعتراضات چاره لګلی خو موږ ورته وایو الله رب العزت ان الله لا یظلم مثقال ذره الله عزت او ذره برابر په چا باندې ظلم نکوم دغه شانته کې بل آیات کې راځي ان الله لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم یظلمون دوی په خپل ځانونو باندې ظلمونه کوي نو دا خبره د دوی غلطه ده مولوي صاحبانو موږ ورته وایو چې په تصور د رسالت باندې و بحث کوو هغه د قران د آیت په مفهوم اعتراض کوي موږ ورته وایو موږ سره د تصور باندې صاحبانو دوی چې کله د الله په ذات اعتراض وکړي نو تاسو ورته وایو چې الله حکمت والا ذات دی دویم چې دوی کله د نبی له سلام په خبره باندې اعتراض وکړي نو په تصور د رسالت باندې بحث کوو
د قران په آیات چې اعتراض وکړي نو په مفهوم نو تاسو ورته راځي د وحي په تصور باندې بحث وکړو نو جزئیات اعتراضاتو کې ځان نه راګیرو بل خو شوي کنه کلیاتو کې واس کو جزئیات نه ختمېدونکې سلسله د دیو سره اصولي خبره کول پکار دي مثلا د خدای جل جلاله په تصور د قیامت په تصور د انسان د ژوند او تیرولو دی په دې کې تاسو سره چې کله خبره شروع شي نو دا ټول اعتراضات به دا غوي ختمي او که په جزئیات به یو اعتراض کوي ته جواب ورکړي بل به جواب ورکړي بل به جواب ورکړي او بس آیا الله ان حل مسله به شروع کړي نه تب هم بسکه تب ور سره په اصول کې راځي تب هم به اعتراضات کې مونږ ورته وایو چې ته خدای جل جلاله نه مني خدای جل جلاله ته چې خدای نه مني نو خدای په خبره اعتراض دغه په اصول به اعتراض سره پاره کې وسړی تاسو هغه جوړیږي اول د خدای جل جلاله تصور خبره وکړه چې جل جلاله مني او کنه او د هغه صفات سره یې مني او کنه کوم چې مونږ ګوره د الله ته مني او کنه مني او د هغه صفات سره مني او کنه کوم چې الله ته ثابت دی مونږ یې منو د هغه صفات سره خدای مني نو یو اعتراض به ختم بشر سره اعتراض مونږ ته پکاره چې جزئی خبرو په دې کلیاتو باندې ور سره بحث وکړو مولوی صاحبانو نه هم اصل چې ده د سبق او د شریعت نه ورته جواب ورکو دا بنه کو چې پرون یو مرکری هغه یو اعتراض را دغه ولګو چې بیگ بینګ د لپاره بعضی علما کرام هغه یو آیات نه استدلال کوي سورۃ انبیاء آیات نمبر 30 کانت عرض فتقناهما دا آیات مبارک ده مکمل نو ما ورته چې ګوره قران کریم د ساينس کتاب نه دی یو وخت کې دا نظریه و مولوی صاحبانو تاسو ته مخکې بار دا خبره تیر شو د فیثاغورس او د بطلیموس نظریه چې و د بطلیموس دا نظریه و چې دا کائنات مرکز د ازمکه ده دا دغه خو کړی و عیسایانو زمنګ بعضی مفسرین هم دا اقوال لاغستې دي حالکه دا نظریه اوس باطل وګرځیدا دا نظریه اوس وی چې بای د کائنات مرکز نه معلوم یو وخت کې مرویل چې دا نور مرکز اوس وی نور مرکز نه دام د کهکشان ګرځي 22 کروڑ کالو کې دا یو چکر پوره کوي دا نور هم دار نظریه لپاره په قران آیاتونه نه راوړي کنه ما به د بیگ بینګ دا نظریه ختميږي سبا کیږي د بیگ بینګ دا نظریه به ختم شي بل نظریه براشي بیا به څه کې او چې دلته موږ چې د آیات نه خدای د رتق او فتق او دین ضرر پیدا شو دا نه دا بنګ په وایو چې به یو په صریح کې بالکل الله وضاحت کړي نو هغه نه موږ انکار نه کوو دا چې تعویل په کې حالکه غیر مقلدین په تعویل کفر دی او دا چې روزانه په کې تعویلات کوي نو موږ له پکار دي چې ګوره د قران د ساينس کتاب جوړ نه کوخه تاسو بس کوی د شریعت نه بوله جواب ورکو نور عقلی استدلال الحمدلله موږ سره ټول کائنات زموږ د پر عقلی دلایل دي تاسو بس وی نه هم اصل د شریعت د اصول نه جواب ورکوي اصول بخبل نه بدلوي ګوره جواب ورکو هغه چې د کوم په سبب وي اعتراض کوي د هغه د اصول نه جواب نه ورکو او کنه شریعت د اصول نه جواب اب به څه کو اب الزامان به پیش کو بیا مولوی صاحبانو مثلا کفار په جهنم کې چول همیشه لپاره د ظلم دي دلته عقلي جوابات هم شته آسان جواب دي چې زمونږ په الله جل شانه سي د الله جل شانه صفات دي او یو صفات د حکمت والا د مولوی صاحبانو په دې کې د الله جل شانه خاص حکمت او دیم جواب د ټول انسانان د الله جل شانه مخلوقات او د دې بندګان دي او الله جل شانه د دې مالک دی او د مالک خو خدای چې څه کوي د مولوی صاحبانو دوی وایي چې دا ولې په جهنم کې چې الله رب العزت وایي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر خو خدای مؤمن کیږي خو خدای کافر کیږي وهديناه النجن لار مې الله خود دي او چې دا په خپل باندې د جهنميانو کار کوي نو دي کې سخت د دې کې الله رب العزت چرته ظلم کولې نو بیا تاسو ول چې ګور الله رب اعوذ بالله په خپل بندگان ظلم کوي الله ما يفعل الله بعذابكم زما څه کار تاسو عذاب درکو ان شکرتم وامنتم وكان الله شاکرا او بل آیت کې څه جزاء بما كانوا يعملون دا بدل تاسو د عملو نو چې تاسو خپل عمل کې او په خدای باندې ورته چې خدای پاک ظالم دی نعوذ بالله خدای ظالم نه دی الله رب العزت در دلاره خود لیدا صراط مستقیم در در لګلې دی په خپل خو من ته الله نه فرمانی کې چې دون جهنم نه یریږي خو به ایمان راوړل کنه بل موږ ورته داخلي جواب چې بای طاهرانو تاسو خو د خدای نه یریږي کنه یو سړی د جهنم نه یریږي خو به د جهنم د بچ کېدو لپاره عمل موجود دي کنه او چې تاسو د جهنم نه یریږي نو به د جهنم نه دغه سره لپاره کوي بچ کېدل سره لپاره په خدای باندې الزام لګوي تاسو خو به وجرو جهنم نشته نو چې نشته نو بیا په سره لپاره کچر تاسو د یقین وجه بای ما خدای پاک په جهنم کې ولې چې تابر جهنم نه د بچ کېدو اعمال کړی پرې د چې ته بیا د جهنم کې واچي مثال ستا موبایل دی او ته یې مات کړې او اوس که تا ته څوک ظالم وایي هغه بېوقوف او احمق دی ځکه دا ستا ملکیت دی چې هر څه پرې کوي یا د کوم حیوان دی او هغه دا ټول د دهریان ملحدین هم دا دغه خوري که نه خوري غوښه خوري که نه خوري دا حیوانات څه کي دی دا اعتراض کوي ګوره وایي ګوره دا تاسو د خپل د ژبې او د خپل نفس د خواهشاتو دپاره څه کوئ د بل مخلوقو دا ختموئ څه کوئ ژوند ختموئ چاړه پرې راکاږئ حلالوئ دا هم ظلم دی که نه دی ولې نه دی ظلم دی موږ ورته وایو تاسو دا کومې سبزۍ نه خورئ دا هم ظلم دی سبزي هم حیات لري څه شی دی سبزي هم حیات لري دا په دې کې نر او ماده موجود دی
نو بیا دا مخوره کنه عجیبه پس دا د الله مخلوقات دي څه دي دا د الله مخلوقات دي دا الله رب العزت دلته کائنات او نظام برابر کړی دی دا د الله خوخه د چې کم انسان د الله د احکاماتو مطابق ژوند دی دا به کامیابیږي دا خو نظام داسې روان دی که دوی چې دا څه خوري کنه دا دهریان دا ملحدین چې څه خوري که واښه خوري که ګیا خوري څه خوري دي کې حیات موجود نو یار عجیبه خبره ده او د چا سره روپۍ دي او دا یې خرڅ نو دا چې ته خوري نو دا ظلم نه شو بیا نو بیا ته ولې تا نه بیا غټ ظالم جوړ شو بیا یې سم مخوره بای فروټ هم مخوره اور دغه مخوره نو دا به عقلي دغه به ورته بولې زبانو قرآن آیتونه نه عقلي دلایل به ته بیا بیانې دي د څوک ظالم نشي ویل نو چې انسان ته چې په خپل مملوک شي باندې اختیار حاصل لې نو الله جل شانه د ټولو مالک دی د هغه خوښه ده چې څوک جنت ته بوځي او څوک جهنم ته بوځي شریعت وایي چې موږ د الله جل شانه مخلوق یو زموږ لاس جبه هر څه د الله جل شانه دی الله جل شانه په خپل فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وامنتم وكان الله شاکرا علیما الله فرمایي زما څه کار دی چې تاسو ته عذاب درکم دغه شان ته بل آیات د سورۃ النساء آیات نمبر 40 ان الله لا یظلم مثقال ذره الله وایي زه په تاسو باندې د ذره برابر کې څه نه کوم زه ظلم نه کوم دغه شان ته بل آیات دی الله رب العزت ان الله لا یظلم الناس شیئا الله رب العزت په چا باندې ظلم نه کوي ولکن الناس لیکن دا خلق دي انفسهم یظلمون په خپل ځان باندې ظلم کوي نو چې ته په خپل ځان باندې ظلم کې د الله احکامات نه منې نو چې بیا د جهنم ته لړ کی نو بیا ولې جاړي مولوی صاحبانو نو دا څه شو سو مسل شو نه مسل دا به موږ بس کو د شریعت نه بوله جواب ورکو لسم مسل چې دی مولوی صاحبانو شابه بحث وکاو الله جل مثال الله جل شانه یو دی نبی علیہ السلام آخری نبی دی قیامت حق دی د قبر جون حق دی بعض مسایلو کې اختلاف دی فروعي مسایلو کې کدیو په مسله اعتراض وکړي نو موږ ورته وایو چې دلته خو بل تشریح هم شته دی هغه ور دې طرف ولدانو مسله به درته وچیړي او تاسو په خپل کې بل سره اعتراضات کوئ یو بل باندې کوئی کنه کوي موږ ورته وایو بھائی دلته زمونږ چې دی موږ اصول یو دي د ټولو مسلمانانو موږ د ټولو مسلمانانو په نظر الله یو دی کنه دی نبی علیہ السلام آخری نبی غنو کنه غنو قرآن آخری کتاب غنو کو نه غنو حج زمونږ یو دی کده دی بیل کو او تاسو نه تاسو کوم د رمضان روزي ټول مسلمانان یو ځای دي سو کنه نیسو ټول مسلمانان په سلورو نکاحګانو باندې دغه یو متفق یو کنه یو کنه مول زبانو په زکات باندې موږ متفق یو کنه یو په اصول موږ ټول متفق یو البته په تعبیر په الفاظو کې زمونږ اختلاف دی موږ څه وایو یو وایي چې زما د الفاظ چې دي د نبی علیہ السلام او الله ته ډیر خوښ دي بل وایي دا په اجتهادي دا کې زمونږ اختلاف دی مول زبانو دلته کایا سره تشریح او ما سره تشریح موجود دا غسر هم تشریح موجود ده دلته دوه تشریحګانی موجود دي ته په عمل وکا ول زبانو خدا نه چې تر سره انکار کوي موږ ورته وایو اول خو د اسلام اصول منه د لجل شنو باره کې ور موږ ورته وایو چې د اصول صحیح وي چې کله فروع تراغه آسان جواب دا ورکا ورازه اصول تراشه چې د یو کم د یو مذهب اصول صحیح وي دا فروع بم ټیک وي راځه په فروع کې اختلاف دی اصول تراشه په اصول چې دی ومنل فروع بخپل ومني نو تاسو به کوشش کوئ چې هغه په روي مسایلو کې بحث کول غواړي نو په هغې کې خو اختلاف دی نو په هغې بحث نه کېږي اصولو ته راشه کوم چې متفقون علیه څه ده په هغې باندې اعتراض کوه دوی به اعتراض کوي چې تاسو یو بل ته غلط وایئ نو تاسو به جواب ورکړئ چې زمونږ په خپل منځ کې په فروعي مسایلو کې اختلاف دی زمونږ اصول یو دي لکه مثال الله جل شانه یو دی رسول یو دی آخرت جنت جهنم زکات حج روزه نکاح څومره د اسلام اصول دي چې موږ ټول په دې متفق یو د الفاظو په تعبیر کې اختلاف لرو دا څه عیب خبره نه ده دا خو زمونږ د الله جل شانه د رسول سره مینه ده ځکه هر یو کس کوشش کوي چې د حضرت الفاظ سره صحیح مطلب ولزبانو تاسو چې موږ په اسلام کې چې څونه موږ مسلمانان یو موږ مکاتب فکر یو هر یو څه کوي دا کوشش کوي چې بای زما دا تعبیر چې دا ټیک دی د بل صحیح نه دی د څه کنه دا کم دا وایي چې زه ګستاخ رسول موږ د څه کوی نه وایي بای زه محب رسول ما موږ محبین یو د څه دا هر یو په الفاظ او په تعبیر کې موږ اختلاف لرو دا د خیر القرون نه روانه ده د صحابه کرامو په منځ کې دا روانه او دا څه خبره نه راځه زمونږ تاسو سره بحث په اصول کې د اختلاف په اصول کې راځو موږ سره په اصول کې ته بحث وکړه نو فروع چې کله د یو مذهب اصول صحیح ثابت شي داغه بس کېږي فروع به هم صحیح ثابت وي مولوی صاحبانو دا غلط اصول موږ بیان کړو سبب د ملحدینو سره د بحث کولو آداب کوم یو دي نو ان شاء الله به خیر سبا بیا بیانو دوستانو کوشش کوئ دا درسونه مخکې شیر کوئ واخر دعوانا الحمدلله